فإن تبتم فهو خير لكم تاسو توبه بس دا تاسو د پاره غوړه ده وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله کچره تاسو مخ وګرځو نو په شی په دې خبره الله جل شانه لرا عاجز کوونکی نه کافرانو د پاره چې دردناک عذاب. سورة التوبه آیت نمبر 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. دا سورة المباركة سورة توبة پرونی درس کی جدی سورة المباركة دنم وجہ مونږ ذکر کړو چې په دې صورت کې د دریو مؤمنانو د توبې د قبولیت ذکر دی. هغه مناسبت سره د دې صورت مبارکه نوم سوره توبه دی او سوره براءت هم دی ته وایي چې په دې کې د مشرکینو نه د براءت اعلان دی او دیتا سوره فاضحه هم وی یعنی رسوا کون کی. په دې سورت مبارکه کې د کافرانو د رسوایی اعلان دی او همیشه د پاره د جزیره عرب او د حرمین او شریفین نه د وستلو او د وتلو حکم دی او د تمام تر چې هر څومره دوی سره معاهده وي د هغې د خاتمه اعلان دی او دغه شانتی سورة العذاب دی طویل شي په دې کې د کافرانو باندې د عذاب ذکر دی او دې د سورة مقشقشه هم وي د منافقت کلاولو والا سورت. هغه منافقین چې کوم د نن کافر او د ظاهری د اسلام په لباده کې د اسلام په جامه کې مسلمانانو کې نه وتی او د هغې کلاون کې چې مؤمن چاته وي او مسلمان چاته وي که حقیقي مؤمن نښه څه ده علامات څه دی او کم یهود هغه چې دی د اسلام په جامه کې راننوتي دی او دغه شانتی د اسلام د بدنامولو دپاره کله به چې دی نو مسجد ضرار به یې جوړو او کله چې دی نو د جهاد نه انکار کو او کله چې دی نو صحابه کرامو باندې تهمت او الزام لګو. مختلف علامات د نفاق او د منافقینو هغه ذکر کوي. براءة من الله د بیزاری اعلان دی د الله ورسوله او د رسول طرفنا الى الذين او خلق طرفتا عاهدتم کوم سره چې تاسو وعده کړی دا من المشرکین د مشرکانو نه فسیحوا پس وګرځئ تاسو فی الارض پزمکه کې 4 اشهر سلور میاشتي واعلموا او پوه شئ انکم بشک تاسو غیر معجز الله نه عاجز کون کی د الله وان الله مخزي الكافرین او دا چې الله جل شانه رسوا کون کی د کافرانو. واذان من الله او اعلان دې د الله ورسوله او د رسول طرفنا
الى الناس دخل کتا یوم الحج پورز دلوی حج یوم الحج الاکبر پروز دلوی حج ان الله بشکچ الله جل شانه بریء من المشرکین بزار د مشرکاننا ورسوله او دا رسولهم فان تبتم پس کچری تاسو توبه وکړئ فهو خیر لكم نتا دا ډیر خوي تاسو د پاره وان تولیتم او تاسو کچری مخ وګرځوي فاعلموا نپوه شي انکم چبشک تاسو غیر معجز الله نی عاجز کون کې د الله وبشر الذين كفروا او زیر ورکا کسان ته کافران دي بعذاب الیم او د عذاب دردناک د الله تبارک وتعالى د طرفنا او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د طرفنا د براءت اعلان ورنبی آیت مبارکه دویم فسیحوا فی الارض وګرځئ تاسو 4 اشهر سلور میاشت پوری تاسو ته مهلت دی او سلور میاشت بعد بیا چې کوم ځکه تاسو بیا موندل شي نو تاسو به قتلېږي دا د هغه مشرکینو د پاره چې کوم په مکه مکرمه کې مدینه منوره کې یا خوشا کې د غوی د پاره دا حکم اگر چې عام کافرانو د پاره درې سيزوي درې قسمه اختیار وي اول دا چې اسلم تسلیم اسلام وروړي او سلامتیا حاصل کړي دویم جزیه ورکړي ټیکس ورکړي تاسو د الله رب العالمین د وحدانیتنا د الله د دین نه باغی او د الله جل شانه پس مکه باندې اوسېږي نو مسلمانانو ته ټیکس ورکوي جزیه ورکوي جزیه نو ورکوي نو په دریم نمبر باندې چې دی جنگ لپاره تیار شي اول د اسلام دعوت دی دویم جزیه ده او دریم قتال دی عام کافرانو لپاره دا حکم دی البته د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پچم گون کی په حرمین شریفینو کی په جزیره عرب کی چې کوم کفارو بالخصوص مشرکین مکه هغه ته دا حکم چې یا اسلام وروړي او یا جنگ لپاره تیار شي نو سلور میاشتې مهلت ورکړي شو هغه ته واعلموا انکم غیر معجز الله خدا خبر یاد ساتئ چې د الله تبارک وتعالى ذات لر تاسو عاجز کون کی نه وان الله مخزي الكافرين او دا چې الله جل شانه رسوا کون کی د کافرانو څنګه چې اوس رسوا کړی تاسو په بدر کې سره د خپل لو لخر مال و دولت اسباب او افراد د هر څه سره تاسو شرمولې او یا سرداران قتل شو او یا کسان قیدیان شو او دغه شانتي تاسو هغه غرور او تکبر چې دغه خوري ریشوي نو لہذا وان الله مخزي الكافرين دا چې الله جل شانه رسوا کون کې د کافرانو واذان من الله ورسوله اعلان دې د الله او د رسول طرفنا الى الناس طول خلقتا يوم الحج الاكبر اورز د لوی حج پسن 8 ہجری کی مکہ معظمہ فتح شوا فتح مکہ هغه شو پسن 8 ہجری بیا سن 9 ہجری کی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په قیادت کې صحابه کرام چې د مدینه منوره نه حج لپاره ولګل سن 9 ہجری او بیا په سن 10 ہجری کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل باندې بنفس نفیس د حجاج کرام قیادت فرمایل او په خپل تشریف ورو او حجۃ الوداع دا چې ادا فرمایل نو په سن 8 ہجری کې مکه مکرمه فتح شو او په سن 9 ہجری کې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په قیادت کې صحابه کرام حج او پسند 10 ہجری کی د حضرت جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل باندې تشریف ورو او حجۃ الوداع
هغه وفرمایي واذان من الله ورسوله اعلان دې د الله او د رسول د طرفنا کله یوم الحج الاکبر ورځ د لوی حج لوی حج یعنی هغه حج چې پاغي کې عرفه وي پاغي کې مزدلفه وي پاغي کې مینا وي پاغي کې قرباني وي دا لوی حج دی یو ورکوټي حج دی چې کوم ته عمره مونږ او تاسو نو دا عمره دا هم حج دی او حج اصغر دی ورکوټي حج او چې کوم حج فرض حج دی هغه ته حج اکبر وي ځکه پاغي کې یوم عرفه دا پاغي کې مزدلفه دا پاغي کې مینا دا پاغي کې جمرات دي پاغي کې قرباني دا هغه کې ټول تفصيلات دي دی وجنه هغه ته حج اکبر وي او عام خلکو چې کوم مشهور ده چې جمعې په ورځ باندې یوم عرفه راشي هغه ته حج اکبر وي او بغیر د جمعې نه چې یوم عرفه راشي هغه ته عام حج وي د دې څه حقیقت نشته دی هغه په خپل ځای باندې چې کله یوم عرفه نهم د ذی الحجې میدان عرفات کې چې کوم حجاج کرام ودرېږي چونکې دا عرفه دا ورځ دغه اصل حج دغه دی پیغمبر علیه السلام فرمای الحج العرفه حج چې دی دا د عرفه نوم دی نو یو طرف ته یوم عرفه وی مستقلا د فضیلت ورځ ده عظیمه ورځ ده د حج ورځ ده او بیا میدان عرفات په خپل ځای باندې مستقل چې دی هغه یو مبارک ځای دی یو منور ځای دی چې هلته دعاګانې قبلیږي او بیا پکې ورځ د جمعې هم شي نو بیا دا مختلف فضیلتونه چې دی هغه یوځای شي جمعې ورځ ځان له مستقل دی د نور ورځو په نسبت باندې د جمعې په ورځ باندې یو عمل 27 گنا زیات ثواب ملاوي عام ورځو او د جمعې د ورځ دومره فرق دی چې عام ورځ باندې چې د یو نیکی یو اجر ملاويږي د جمعې په ورځ باندې 27 گنا زیات اجر او ثواب ملاوي نو لہذا یو طرف ته یوم عرفه شي دغه هغه فضیلت په خپل ځای باندې بل طرف ته د جمعې ورځ مراشي دغه فضیلت په خپل ځای باندې نو حج اکبر عام حج ته وي او حج اصغر دا عمره ته وي یوم الحج الاکبر ورځ د حج لوی یعنی لوی حج عمره نه بلکې لوی حج هغه کې دا اعلان شو ان الله بریء من المشرکین چې بشک الله جل شانه بیزار دي د مشرکانو نه ورسوله او دا رسولهم فان تبتم فهو خير لكم کته تاسو توبه وکړئ نو دا ډیر خدای تاسو د پاره رب کائنات د توبې دعوت ورکي هغه خلکو ته چې کوم په شرک کې مبتلا او په کفر کې مبتلا او د خانه کعبه طواف په برهنه حالت کې بربند حالت کې د بیت الله طواف کولو 360 بوتان په خانه کعبه کې دل نه یخو دي مشرکان ته هم رب کائنات د توبې ته دعوت ورکي فإن تبتم فهو خير لكم کچری تاسو توبه وباسئ نو تاسو د پاره غوړه ده رب کائنات په خپل فضل و کرم سره د هر انسان د پاره د توبې دروازه کولو ساتي دا الله محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر رب کائنات د خپل بنده توبه تر هغه وخت پورې قبلې تر سو پورې چې غرغره د مرګ سکرات الموت ځنکدن هغه شروع شوی نه تر سو پورې چې د بدن نه د ساوتو هغه کیفیت شروع شوی نه رب کائنات د خپل بنده د توبې انتظار کوي چې نن توبه وباسي سبا توبه وباسي تر دې پورې چې علما لیکي چې یو انسان نه د ورځې سل پیری ګناه کیږي نو سل پیری توبه استل پکار بیا کمزوري وشي بیا کوتاهي وشي بیا ګناه وشي بیا توبه استل پکار دی بلکې یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا اے ایمان والو تاسو توبه واسه رښتینی توبه نو رب کائنات چې د مشرک توبه قبلې د کافر توبه قبلې په خانه کعبه کې 360 بوتان یې خېلې نو د خپل هغه بنده چې هغه موحد دی مؤمن دی او ګناهګار دی
که هر څومره ګناهګار وي چې د یو انسان د ګناهونو هغه کثرت د ځمکې د فرش نه واخله تر اسمانونو پورې دا فضا او خلا د ګناهونو نه ډک، خو چې کله زړه کې پښمنتیا راشي، ندامت راشي، حسرت راشي او رب کائنات طرف ته متوجه شي، نو رب کائنات نه صرف دا چې هغه ګناهونه ورته معاف کوي بلکې په نیکو باندې بدلي. فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، ګناهونه ورته په نیکو باندې بدلي. خو شرط دا ده چې زړه کې پښمنتیا وي. توبه څه ته وایي؟ التوبه الندامه، توبه د پښمنتیا نوم دی. چې کله زړه کې پښمنتیا راشي، زړه نه سړی په خپل ګناهونو باندې نادم شي او رب کائنات طرف ته متوجه شي، ای ربا چې څومره ګناهونه را نشوي راته معاف کړي. نو زړه کې چې کله دا حسرت او ندامت او پښمنتیا راشي، الله تبارک وتعالی چې هغه ګناهونه نه صرف ګناهونه معاف کوي بلکې په نیکو باندې ورته بدلوي. نو ځکه الله رب کائنات دی مشرکینو ته دعوت ورکوي، فإن تبتم فهو خیر لکم، تاسو توبه وباسئ دا ستاسو لپاره غوره ده. وإن تولیتم فاعلموا أنکم غیر معجز الله، که چېرې تاسو مخ وګرځو نو پوه شئ په دې خبره الله جل شانه لره عاجزه کوونکي نه، کافرانو دپاره چې دردناک عذاب دی.